عثمان کو مونږ به ته غني وایو عثمان غني. یو ځل یو سړی راغی، یو سړی د شام نه مدینې منورې، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بادشاہ خلیفہ نیغ لال حضرت ابوبکر صدیق صاحب لا اخو عام انسانانو غوندې ژوند به یې تېروه. نو دروازې وواله، دروازې خشته وه ښکلې وه. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه والا راووت. نو دا مېلمه ورته وي د شامین د شام نه راغلی دی. نو هغه کور ته بوت، چې کور ته یې بوته نو خپل بیټک کې یو کټ پروت و چې هغه هم د کجورو په بون بلېدلی، د کجورو د پاڼو نه بون جوړېږي او هغې کې هغه بون شلېدلی و. اوس هم که ستا دوکیالي نو بعضې کټې بون شلېدلي، لاندې ته هغه بون غوړن دي، بون شلېدلی. نو مېلمې په هغه کټ کې کېنو. نو مېلمه دې لږې وایي بار دروازې څومره ښایسته ده او دننه غریب کریزم نشته. مېلمه ورته څه وایي؟ وایي دا نبی علیہ السلام خلیفه ته ابوبکر زه د شام نه راغلی مو ډېر قرضدار او په ډېر لوی امید تاله راغلی، بچي نار شوي دي، وږي دي، تجارت کې تاوان نشو، هر څه مې بیلل، خپل سر خو مې بیللی دی، هېڅ هم نشته، الټه را باندې ډېر لوی قرض راوړېدلی دی چې زما بچي او زما ښځه نشي پوره کولی. تاله راغلی یو خو ته امیر المؤمنین د مسلمانانو بادشاه، خلیفہ و امیر المؤمنین د مسلمانانو، او بل امیر میں مالدار میں، دو امیر ہے، یو د مسلمانانو بادشاہ یو امیر میں. نو ما سره لږ مدد وکړه، بچي نار اوږې نغور دی او قرضداران مې تنګۍ، د خلاصوالي درک نشته چې قرض خلاصه کړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی لار درته ښیي، وی لار شه حضرت عثمان هغه ته به د خپل الوی چې زه قرضدار یم مسلمان یم، ابه دې مدد وکړي. دا ګوره یاد ساته که یو غریب سړی یو سړي له راغی او ده سره څه ني نو بل مالدار دی ورته وښیي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دقسې یو صحابي راغی او غریب نار ور اوږي، بل ملګري ورته یې ورشه فلان کیله هغه به صدقه درکړي، چې هغه له لاړه هغه صدقه ورکړه. نو رسول الله مبارک په ډېر زیات خوشحاله فی دغه چل بله د سره ني نو بل خو شرمول به هم نه شرمول هم ګناه ده. بعضې سړی چې څوک راشي صدقه نو په بل غریب یې ورونی تنګولو مقصد یې دا ګناه. وی عثمان صاحب له لاړ شه ابه دې جت ورک، وی زما خو بادشاه سلامت ډېر لوی قرض دی د تا پسې راغلی، ډېر لوی قرض دی تا پسې راغلیم. وی بچی ما سره خو څه نشته، درې ورځې شو بچي مې نار دی، تا بچي مو ګرې درې زما بچي م نار دی وږي، ما سره څه نشته، خو زه راته لاره ښیم ته ورشه عثمان صاحب لا دا د نو د حضور پاک طریقه ده، ابه دې مدد وکړي. وی ډېر لوی قرض مې دی که نه، وی ستا د سوچ نه هم د هغه سخاوت زیاده، تا سوچ چې کوم ځای ختمېږي د هغې نه پته هغه سخاوت شروع کېږي. ته ورشه وی دلیل به غواړي امیر المؤمنین ته خو بادشاه پتا خو مې حق دی بې دلیله ده نه غوښتی شم، ابه دلیل غواړي. وی عثمان بې دلیله زغې، وی تفتیش خو به راپسې کوي که نه، وی تفتیش نه بغیر سخي دی، ته خو ورشه. دا شامي وی لاړم حضرت عثمان رضی الله عنه دروازه مې ورته وه، خو چې دروازه مې واله نو دننه مې شور واورېده. عثمان صاحب ښځې بچو سره لګیا دی او وی تاسو په پیو کې شات اچوئ، تاسو اشراف کوئ او زیاتې کوئ، شربت جوړوئ نو بعضې خلک پیو کې شات واچوئ نو ویسکي پیو کې شات اچوئ، دا ګناه شوئ. یا پیو کې اوبه اچوئ لسی جوړوئ نس کې، او یا که شات کوئ نو شاتو کې اوبه اچوئ لسی جوړوئ. نو تاسو دوه څیزونه یو ځای کوئ، دا جرم نه دی، ګناه نه ده، دننه لګیا دی بچو ته وي دا مه کوئ. دا مېلمه وي ابوبکر زیاتې دی را زره داسې سړي زه راولېږم بیا د هغه خو کور د شاتو په شربت چلی بچو ته وي پیو کې به شات نه پې دا څه مسله. خیر د وروالی حضرت عثمان رضی الله لږ لیټ ولا راووت، چې ولا راووته وی مېلمه څنګه راغلی؟ یاره وایي یو مقصد له راغلی یم خو یې وویم که نه وی وایه، وی زه له شام نه راغلی مسلمانه او زه تاجر وم او تجارت کې تاواني شم، خپل سر مې بیللی دی او په ما ډېر لوی قرض راوړېدلی، نو تا له راله
تعالی رالب ته حضرت ابوبکر صدیق نوم مې ورته وانغه چې هغه راولېږلی تعالی رالل مهرباني وکړه ما سره که څه مدد کولی وی کېنه مېلمه وی کېنولم نو پی م راوړل او شات یې م راوړل کجورې م راوړل نو ما لې په پیو کې شات واچول شربت یې جوړ او کجورې کېښود د کجورو حلوا دا مه خوره وی حیران شو چې ما باندې پی م وسکل شات دې م را باندې وسکل او د کجورو حلوا دې را باندې بېله وخوړه او کور دې بچو سره راغلی وي چې دا مې وسکل وی ما ورته وی چې ما خو ستا او ارادو چې مېلمه خفه نه شي تا وروله به خو زه له کور په باسم لږ لیټ راووتم نو مېلمه چې خفه نه شي وی دا خبره را باندې ډېره خوږه ولګېده واقعي مېلمه ته به تندې نه ترې وکړې مېلمه ته به په خوشحاله نظر ستړي مه شي وې دا ګورې سنت طریقه دي په دې ځان پوه کړې ای په دې خبره خوشحاله شو وی ما ورته وی چې صاحب یو تپوس ته نه کړو تا خو دننه ماشومانو سره په دې شي جګ کړو چې پیو کې به شات نه او ما له د 3 سیزونه راوړم د پی هم دې پکې شات واچول هم دې را باندې د کجورو حلوا خوړ دا وایو وی ما ته یې وی چې ما له خدای مال را کړی دی دولت خو یې را کړی نو دا یې تا به مې شربت په پی وڅښه او کجورې خو دا مال دولت ما له خدای دې له نه دی را کړی چې زما بچي دې پې شوی شرط کوي دی نه نه زما بچي به ګزاره کوي دی له نه دی چې زما بچي دې پیسې شرط وکړي دی له ده چې زه پې د مسکین فقیر مدد د شام نه راغلی کې ستا مدد وی بس پوه شوم چې مسله خو که خیر یې سمېږي څنګه راغلی مېلمه دقسې مال مې هر څه بایللي دي قرضدارې شی راغلی م که خدای په نوم څه مدد دې وکړم وی غلام دې اواز وکړی لکه راشه ورشه هلته د اوښ تړلی دی په هغې خوراک سامان جامې مامې هغې پوی که پټه او د ناز صاحب اوښ ډک د سامان راکړه ما ته وی دا ونیسه ځه کوټ دی کې جامې هم دي دی کې د خوراک سامان هم دي دی کې هر څه وی مجلس صاحب زه چې سره راغلم هغه غواړم ما باندې 3000 اشرفی قرض دی دا خو مې د بچو خوراک شو 3000 اشرفی را باندې قرض دی دا هغې نه راغلم وی راته وایي چې بچې په دې اوښ کې مې خزانه درته ښودله 6,000 پکې پرتې دي 3000 دې قرض شو او دا یې د بچو خوراک سامان شو وګیري او 3000 باندې ځان له خپل تجارت شروع کړه اوهو وی مې چې کاکاجي دا وی اوښ ته پیاده راغلی په دې به سور شام ته لاړ شي مې دا اوښ بدله بیا څوک راولي چې شام ته دا سامان په اوښ یو اوښ بدله څوک راولي وی بچې اوښ هم ستا بیا په شا دې ته غني وای دې ته سخي وای د خالې ته به هم سخاټ هاي 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 هلکه چې به تورس کې شنې سخي د جوال چې کور ته تورې وس کې شنې بس مړه دې ته زه په پښتنو کې ټیزن سات ویلې دا ټیزن سات تورې وس کې شنه او سات دی شنه پکې چا راوسته شنه خلک سي خو ډوډۍ پسې ډوډۍ راوړه ادم شیخ صاحب شهید رحمت الله علیه هغه یو سړي د چاوي تورې بس کې شنې هغه اول به تورې وستو بیا به پسې ډوډۍ وخورو بیا به پسې شنې وس د دې جواب دقه ده تورس کې شنې د دې مطلب دا زمون سخار او زر به ته وایي یاره پې خو نشته نو وی سره به اوس ته ګوره بیا چې بیا پې پیدا کړي او که نه پیدا کړي او باید سړی د مېلمه په مخ کې بچو ته غصې کوي د مېلمه مخ کې بچو ته غصې کول خو دا مطلب دا خو مېلمه په سر وایلی هغه هوښیار یې بس پوهېږي چې سړی پکې نه دی نه دا به نه وی چې دا اوس مې د پړي نه ونیوه نو مې شکریا ادا کړه حضرت عثمان شکر ستا زه شکریا ادا کو شکرا لک ستا شکریا ادا کوم وی ما ته وی زما شکریا ما ادا کوه د حضرت ابوبکر شکریا ادا کړ ما ورته هغه نو یاد کړې زما شکریا ما ادا کوه د حضرت ابوبکر شکریا ادا کا چې زما هم د ثواب موقع پیدا کړه او تاله هم د ثواب موقع پیدا کړه وی مې چې ته څه خبرې چې د ابوبکر را لېږلې وی نورو خبرو کې ګوتې مه وهه زه په مخه زما هم ثواب وجي او ستاسو هم کار وجي ثواب نوس او صحابه وی مونږ چې مدینه شریفه ته رالو هجرت موږ مهاجرین وی
نو په دې لختو کې به ترخې اوبه روانې وي، بوی به یې کاو، بدبویه اوبه. یو څو کویانو پکې خواږه، باقي ټول د دریاب د سمندر دریاب نه راغلې لختي چینې په ځمکه کې دننه رګونه د دریاب ترخې مالګېجنې اوبه وې، صرف یو څو کویان پکې خواږه، یو ته به بیر رومه وې. هغه کوي دی چې حضرت عثمان صاحب د یو یهودي نه په بیه واغېسته، مسلمانانو ته یې وقف کړو. لومبې ډېر لوی تکلیف و، صحابه چې رالل ډېر لوی تکلیف و د اوبو، او دا کوي په ټولو کویانو کې لږ آباد اوبې ډېرې وې او د یهودي و، هغه به اوبه دې خرڅولې، نو چې خوښه یې به اوبه به یې ورکولې، چې به یې خوښه نه وه جرنده به یې ووله، چې چاله به یې خوښه ورکولې، چې چاله یې نه وه خوښه نه به ورکولې. نو رسول الله مبارک یې اعلان وکړو، وی څوک به چې دا کوي والي خو خپله برقه د مسلمانانو سره شریکه کړي. خپله برقه د مسلمانانو سره شریکه دا معنا چې سنګ ته دی وبس کړي چې مسلمان هم تس کړي، خدای له والی، رسول له والی، د هغه په حکم، او مسلمان له والی، زه به د جنت ذمہداري او ضمانت په ورکوم. عثمان رضی اللہ عنہ لاړ یهودي ته وی دا کوي را خرڅ کا، وی نه خرڅوم، وی ګوره مکه ورا باندې خرڅ کا، نیم را خرڅ کا، وی نیم خرڅوم خو په ډېرو پیسو. داسې بیه وې چې هغه وخت سره ډېرې پیسې وې. حضرت عثمان صاحب خو د رسول الله مبارک دعا وه، هغه ډېره ښه ده، په ګران قیمت یې نیم واغېسته. نو کوي خو به مې نه نیمېږي، مطلب به دا و یو ورځ به اوبه توړې، یو ورځ به دمی، یو ورځ بستی یو زما، درې ورځې بستی، درې ورځې به زمی، درې ورځې به ته نه راځې، زما خلک به تې اوبه وړي، درې ورځې چې تی په چا خرڅی هغه به تې اوبه وړي. بس یهودي نیم په دومره قیمت خرڅ کړه چې په ګران یې خرڅ کړه. بس حضرت عثمان رضی الله عنه اعلان وکړو، وی درې ورځې زما او درې ورځې د هغې حصه، زما حصه کې راځئ خیراتي وګوړئ. عام اعلان شو، ذکر رسول الله مبارک فرمایلی چې داسې کسې والی چې برقه مسلمان سره شریکه کی، مسلمان سره برقه شریکه کړه، پله مړي خلک چې خلکو ته پته ولګېده چې درې ورځې خیراتي دي، درې د بی دي د یهودي سه، بیا درې د عثمان صاحب حصه خیراتي دي، بیا درې د بی، نو خلک به د عثمان صاحب حصه کې راتلل، د یهودي سه کې څوک اړو تلل، په دغه ورځ به راتل، مشکونه به یې ډکول او کور به یې سنبالل. یهودي دقه سیخپه په لاس کې خوان چې دا څه په مصیبت موړې ده، هغه ټول نیم هغې چې په خیراتي ورکوي، زما د بیې هغې له څوک چېرته راځي. عثمان صاحب ته یې راشه دا باقي م وهله، وایي په هغه ریټ یې نه علم، ګورې په هغه ریټ نه علم، هغه تا په ګران یاره وایي په هر څه چیلې واله، خو دا باقي م ورپسې واله، زه هسې ناست یم، څه پیسې خو به نغدې شي که نه، باقي کوي هم واغېشت، ټولې مسلمان ته وقف کړه. الله د مسلمان بندوبست کو. نو یو دا کوي، یو بیرحا ورته وایي، د حضرت ابو طلحه رضی الله عنه په باغ کې یو کوي خشته، حضور پاک به ته د هغې نه اوبه خوږې وې، د هغې نه به یې اوبه څکلې. یو بیر غرسو اوس هم شته هغه کوي، حضور پاک اعلان کړی وی زما جنازه چې کوې هغې نه مخکې چې غسل لا کوې، نو بیر غرس نه به باله اوبه راوړی، د هغې غسل به را کوې. بیر بوزاعو، بیر عهنو، داسې یو څو کویانو په مدینه شریفه کې د هغې اوبه خوږې وې، باقي ټولې ترخې وې. نو صحابه پکې بیماران شو، ناجوړه شو. حضرت ابوبکر صدیق بیمارو او خپه به او جړل به. حضرت بلال، هغه بلال چې په مکه کې هغه له څونه تکلیفونه رسېدلي، مکه مکرمه کې څومره په تکلیف کې و غریب، ګرمه ځمکه د مدینې آباده ده، مکه کې هېڅ نشته، بوټي موټي دلته بوټي هم دي، خو بیا به مکې پسې خپه او جړل به. ابو جهل ته به خیرې کولې، وی الله د ابو جهل هلاک کی، وی مونږ یې د ښکلې ځمکې نه راوشړلو، د وبا ځمکې ته یې راوشړلو، خیرې به یې کولې. یو ځل رسول الله مبارک ته صحابه وی چې بیبیانو ورته وی، بیبي ورته وی، ټول صحابه پریشان دي، ټول بیماران دي او ټول جاړي په مکې پسې. نو حضور پاک دعا وکړله، داسې دعا یې وکړله چې مزیداره دعا یې وکړله، اللهم یا الله بارک لنا فی مدینتنا، یا الله په دې ښار کې مونږ له برکت واچې، اللهم بارک لنا فی مدها و سعیها، بعضې څیزونه په وزن خرڅېدل، بعضې په پیمانه، یا الله د خوردونو سامان کې برکت واچې.
اللهم صححها، خدای موسم خوشگوار کے او بے خشتہ کے جوڑے کے وانقل حماها، او خدای دا تب بل خواچت لرے کے دا تبت لرے کے. رب العالمین تے سوالو کو نو رسول اللہ مبارک سبا صحابو تاوی وی خوب میں ولیدا، نو پا خوب کے یو تور خزوا ببرسر وا بد شکل وا او دا مدینه نووت جحفیت لارا وی ما اولته یا رسول اللہ، اللہ رسول اللہ دے خوب تعبیر دے سوست دا پیغمبر خوب زمان دا خوب پشانی اگا وحی وی وحی خوبی رسول اللہ مبارک تا وی تعبیر دے سوست وی دا مدینه بیماری وبا خدای دا مدینه نا اوست لجحفیت لارا. ہو دے دا دوارو جہان و سردار مبارک چی با قرآن شریف تلاوت کاؤں. عائشہ بی بی فرمائی وی دا شپے بے تلاوت کاؤ نو جڑل بے ولی جوفی عزیزن کا عزیز المرجل، وی دی سینے بے دا سے غرار کاؤ لکا کٹوے چی جوشی گی. نو دا حضور پاک پا مبارک وجود اثر کرنے او چی قرآن شریف بنازلے دا. نو عائشہ بی بی فرمائی وی سخت جمع باو جمع پا جمع کی چانا خوالا نبیگی، کسوک مشقتو کی نو خالت بیگی او کمنڈے وی نو خالت بیگی، و جس چا مشقت نہیں کرے او منڈی نہیں والی دا چانا خالا نبیگی. عائشہ بی بی فرمائی وَلَقَدْ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، وی پسخت یخنے کے وجہ پا حضور پاک مبارک قرآن شریف نازلے دا. وی ما بوتا قتل وی چی قرآن اغا اثرات دا نازلے دو باخواشو او ما بو قتل نو ان جبینہو لا یفتفسد عرقا، وی دا دی تندی مبارک نبی دا خولو دا قطار بی دا دام را سر بے پا حضور پاک کاؤ. او پا کم ساروی چی با حضور پاک مبارک ناستو اب ٹنگے دے نشو اب ذر کے ناستو. انا سنلقی علیکا قولا ثقیلا، اللہ او دیر لوی درون قول او دیر درون کلام میں در تنازل کرے دے، طول مخلوق طاقت نہ دلرلے. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، پاسمانون خدای دا پیش کرے وی دا طاقت نشو لرلے. پزمکے پیش کا وی منگم طاقت نشو لرلے، فغرون پیش کا وی دیتا نشو ٹنگے دے. وحملها الانسان، انسان وی دا زوچتو لشم زدا طاقت لرلشم. اللہ وی وعدہ خوی را سر اوکلا او دے انسان خو طاقت وی لرلشم و بیا وعدہ پورا نکلا. سنگا انہو کان ظلوما جہولا، نا پویو کنا پوی نشو او نا پوی دے او پزان زیادے اکڑے دے. دمرلوی بارو چتول دا آسان کار نہ دے. منگ نا اللہ تا پوس کڑے دے پاغ وقت کی چلا منگ دا مورنا او دا نکن لا پیدامنو الستو بربکم، ساسو رب نے پیو آواز جواب منگ ور کڑے دے. قالو بلا ولنا رب دا منگ پروردگاری منگ خطا منو زما قرآن پزان بار کوئے بالکل بار کو دا طاقت منگ لرلی شو. رونو قرآن شریف دیر لوی دا زور کتاب دے، یواز دا سننا خوچ سڑی پخوان ورتق وگیگ دی او سڑی پخوان باندی لولی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدا قرآن شریف تلاوت کو دش پہ کافرانو بوتق وگی خود درے کافرانو پا مکہ شریفہ کی دا یونم ابو جہلو نالوی شیطانو پکی، دا دویم نم اخنس ابن شریقو او دریم ابو سفیانو دا بیا رست مسلمان شوی دے. آغا وقت کی دا کافرانو دا یو گن او دا یو قوم او دا دل سردارو دوی راللو دا حضور پاک دے تلاوت تے وقت کے خان یو گوٹتا او درید او بلبل گوٹتا او بلبل گوٹتا او پیغمبر علیہ السلام تے ندی خبر لگیا دا قرآن شریف تلاوت کی دا شپے لگیا دے. دمرا خکول تلاوت بے کو او دامرا با اگد ولارو
عائشہ بی بی فرمائی حتی تورمت قدماه اذا خپے مبارکی بے اوپر سیدے تلاوت کئی دی و تغوگی خیر خدا دریو عالم دا یو بل نری خبر پٹ راغلی دی چی دا سحر رانو لگی دا دریو عالم روان شو نو پلار یو بل سر ملوش ایو بل تو یلک تاسکول او یو بل نپٹو ابلوی تاسکول ابلو تی خانو تاسکول دریو عالم پویشو پا یو بل دا ابو جہل ورطوی ذالک بس یو بل نمالامتکو مونږ ټول راغلی یو د دې هلک دا کتاب موریده دا قرآن ګورې بیا به نه راځو ښه وعده وکړې چې بیا به نه راځو هسې نه چې د مکې دا خلک زموږ نه خبر شي بیا به وایي مونږ ته منې کوې او په خپله د شپې راځې شپه ورته روڼه دا ټول به مسلمانان شي وعده وکړې وی وعده ده نه به راځو ورځ تېره شوه چې ماسخوتن شو د هر یو په زړه خارخ لګېدلی او ار یو وی دی دریو وانو کې وی دا مرګرو می قسم کړی نه راځي راشه زه به لاړ شم راغلی دی ځای بدل کړی یو یو ګوټ کې پټ ولاړ دی بل هم غلی راغلی دی هغه وی چې دی نورو قسم کړی نه راځي زه به لاړ شم بل هم وی چې دی نور دو به نه راځي قسم یې کړی دی زه به لاړ شم د حضور پاک د ښکلي اواز هغه خارق یې په زړه کې لګېدلی قسم دی کہ قرآن شریف دا اللہ کلام دے او دا دوارو جہانو دا مبارک سردار دا خلی تلاوت بوچسون اخوان بے کم بیا ولار دی دینے بدل لی طول شپے دا حضور پاک قرآن وورے سحر وقتی چی روان شو بیا یو بل سر ملو شو ایو بتوئی الکا تاسو قسم نو کلی چی نبرازو نو ایتانو قوڑ خوڑی تولی رانے ابلوی تام قسم کرو دا ابو جہل شیطان و تبیاوئی وی بس خمنگ بغبس ٹکتا وی خوان دے راک چی رشتیا وایو لکی کرخی را لجوڑ اکنے وی خوگوری بیا بنرازو اسینا دا مکی دا خلق منگ خبر شی وی بچے خدش پاوتا تاسو رونوے او منگ توائی دا کاہن دے و جادوگر دے او دروغ وی او پخپل دا شپیرا دے دا ټول با مسلمانان شی بیا بنرازو وضبوط وعدے بیا وعدو چی بیا ماسخوتن شو دا ار یو پړه کې بیا خارق لګېدلی خدای کله به شپه راځي چې دا قرآن مونږ بیا وورو دا خوان شی دی که نه دا بچي دا خلک منې کوي چې بچې ګانې بجانې له مزه او پلانکي ځای کې واده دی مزه والا په دیوال دا ماشوم دا روانکار یې ووړي تماشې له لاړ شي شپه ورته ویړه کې او بیا د شپې راشي غلې غوندې بلستن ته ننوځي پلار مېړو خبر نه شي کوي دا ماشومان که نه کوي پلاریو لیگی ورشا پیر اوڑا میلمانه دی دی جلار کی تماشاوی نی پی پدے پاتی شیخی پتی روان شی ناولی لکی خارخ لگی دی چی دا خو خشتم دیدار آواز دی شپیلیم دا پکی و باجم دا پکی او دا ڈول ڈنگم دی پکی بیا پزان چتا پیگی خشتا آواز پسی ارسڑی مدش لی نو دی بیار آلل اور یو دا سوچ گئی چی دی مرگرو میں قسم کردی دی نبرازی بیا یو زین بدل کر ټول شپه د حضور پاک تلاوت بیا وره سار چې روان شو بیا یو بل سره ملو شو بیا یو بل ملامت کوي الکه تا چې قسم کړو چې نه مراد نو تا نو کړی ته ولې راځي ابلوی ته ولې راځي وی دا بس تنم په بیت الله مضبوط قسمونه دي چې بیا به نه راځو چې سار شو د اخلص ابن شریح پکې سپینګیرم دی لار ابو جہل تیور اڑابا عمر ابن حشام ددنو دعوت حضور پاک ابو جہل نمی خیرے وی تخو دا جہالت خاون دے وی دریش پیتام دا دے لک دا خبر وورے دے دا قرآن چی وطوئی او منگا مورے دے رشتی آوائی دا کلام سنگا دے ابو جہل وطوئی وی زمان دے پر اخپل خدایانو قسمی چی رشتو نے کلام دے دا دا بنده نه دی دا بنده کی دی نشي او خدا سه اثر کوي چې د انسان په دیړه کې ورنه نه وځي مونږ باندې دا سه اثر وکړو چې درې شپې په پټه دی یو بل نه ورته ودرېدو نو ایمان پې ولې نه راوړو چې هر کله هلکم رښتونی دی او کتاب هم د خدای رښتونی دی نو ایمان پې ولې نه راوړو وی چپ د مکې سردار زیب او پیغمبري دته میلاو شوه پکار دا چې زه پیغمبر شوی
نو مال پیغمبری نه راکوي مشر زیم د ده به مونږ تابعداري کوو. لاړ بیا ابو سفیان ته دروازه وواله، هغه وخت کې لا کافر و. ابو سفیان تا خو درې شپېره دی لږ دا خبرې واورېدې، رښتیا وایه دا څنګه دي؟ وی رښتونی کلام دی، زما د زړه کې خو یې کرښې جوړې کړي دي، زم چې بیا به ترې کله واورم. وی ملګري کېږوي نه چې ایمان پرې راوړو. وی ښه یو یتیم د مور او پلار نه یتیم پیدا او یو غریب هغه به زمونږ مشري، مونږ به د هغه تابعداري کوو. هغه خو نه منم، صرف عناد په مخ اخیستی و چې دی خو یو یتیم دی او پلار یې مخکې مړ دی او د مور نه ماشوم پاتې دی او مونږ د مکې سرداران یو، مونږ به د ولې تابعداري کوو. قسم دی قرآن شریف چې چا اورېدلی دی او د نکته چینۍ په غرض نه، په شوق په خوند خدای پاک هغه ته ایمان ور نصیب کړی. دومره خوند په قرآن شریف کې حضور پاک نه اوښکې بیایي. بخاری شریف کې حدیث دی، یو صحابي ته حضور پاک فرمایي وی فلان ملګري د قرآن شریف لږ تلاوت راته وکړه. وی صاحب پکار دی چې تاسو تلاوت وکړئ او مونږ یې واورو، اواز خو ستاسو ډېر ښکلی دی. وی نه ما ته الله ویلی دی، الله چې دې ابی ته ووایه چې د قرآن شریف تلاوت وکړي. الله سم مانی. وی خدای زما نوم اخیستی دی. وی او خدای ستا نوم اخیستی دی د قرآن د مخه. وی ما ورته تلاوت شروع کړه، فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا. وی د هر قوم نه مونږ یو ګواه راولو، او په دې قوم ګوی کوي چې دی ګناه کړې ده او دی ګناه نه ده کړې، او تا به په خپل امت ګواه کړو د الله رسوله. ته به چې ما خو ته قرآن او دین رسول دی، چا منلی دی او چا نه دی منلی. وی چې دا آیت مې ووی، وی حضور پاک راته وی حسبک چپ شه بس. وی چې ما قرآن بند کو او د نبی علیہ السلام د سترګو مبارکو ته مې کتل نو ان عینیه تذرفان، وی د دې سترګو نه اوښکې بهېدلې. قرآن شریف ډیر د تاثیر کلام دی، دومره خوند او دومره اثر دی پکې چې غرونه او دریابونه ورته نشي ټینګېدی. او د مصر چې کوم بادشاه و د هغه نوم جمال عبدالناصر، جمال ناصر. نو د بهر نه چې اوس هم دا بادشاهان راشي نو خلک وله د دې خپل علاقې دا مشران راغواړي. نو جمال ناصر د مصر خلک راغوښتي، ډوډۍ پرته ده. یو خوا خروشیف دی د روس هغه صدر او هغه سره خپل وفد دی، او بل خوا مسلمانان دی جمال ناصر او ډوډۍ پرته ده او خلک ناست دي. وی دی جمال ناصر د روس دی صدر ته وی چې صاحب یو کلام درته واورم. وی هغه وی چې واوروه. وی موږ دا خیالو چې دا بادشاهانو ته څه دا ډول او سرنو څه ګانه بجانه اورئ، دا به اورئ. وی چې واوروه. وی ما ته جمال ناصر د مصر بادشاہ اشاره وکړه چې عبدالباسط ته د قرآن شریف تلاوت وکړه. وی زه خو تیار نوم تلاوت ته، ځکه چې روس بادشاہ دی هغه په تلاوت څه کوي خو خدای هم نه مني. وی ما ته تلاوت شروع کړه. وی ما تلاوت شروع کړه، وی ما له هغه خپل تلاوت دومره خوند راکړ، دومره خوند. وی ما وی چې عبدالباسط نور کله ستا قرآن ته هغه خلک ناست دي اوري چې هغه دا قرآن هم مني، چې په کوم پیغمبر نازل دی هغه هم مني، او چې کوم الله نازل کړی دی هغه هم مني. او نن ستا د قرآن شریف تلاوت ته هغه خلک ناست دی چې نه دا قرآن مني، نه پیغمبر علیه السلام مني او نه خدای مني. روسیان خو خدای هم نه مني. ډېر خوند دی راکړه. وی دومره لذت او خوند یې مال راکړه چې جړا راله، او دا هغه جړا د وجې نه مې اواز بند شو، نور تلاوت مې نه شو کولی. وی چې مخامخ مې وکتل، وی د روس هغه بادشاه هم جړل، او چې کوم وفد ورسره دی هغوی ټول په جړا دي ژاړي. وی جمال ناصر ته وایي د روس باچا چې جمال ناصر دا دې راته څه وویل؟ قسم دې دې خو زما په دې رګونو کې په دا وینه او په دا زړه کې لارې پیدا کړې. دومره د خوند کلام
نه ورسره ډول شته چې خوند پکې پیدا شي، نه شپېلی شته چې خوند پیدا شي، نه باجا بعضې وخت کلام سره دا شي استعمالیږي نو کلام کې خوند پیدا شي. دې خو څه بل شان اثر وکړو، زما په دې زړه کې خو یې لارې جوړې کړې، موږ له خو یې جړا راوسته. دا څه شی دی؟ وی دا زمونږ د خپل رب کلام دی، د الله خبرې دي، قرآن شریف د الله خبرې دي نو. او زمونږ پښتوني پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه نازل کړی زمونږ د هدایت لپاره. نو قرآن هغه کتاب دی چې د روسی کافر د سترګو نه مخکې بیه چې توجه ورته کې دومره خوند او عزت دی پکې. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ به د قرآن شریف تلاوت په مکه شریفه کې خلکو تنگ کړ، نو چې کوم مسلمانان په مکه کې تنگ شوي دوی هجرت وکړه مدینې شریفې ته، دا حبشې ته هغه زمانه ابوبکر هم خلکو تنگ که، حالانکې د یو قوم لوی مشر دی. روان شو، یو کافر دی زید ابن دسنه دی والا مخې له ورغی. ابوبکر څه کې ویره بس دا خلک مې نه پرېږدي د مکې دا خلک، نو ځم چې ته هجرت کوم. هغه د مټه ونیو، نه ګورې پام کوه ته خو ته چې زمونږ د وطن نه لاړ شې نو زمونږ په مکه بیا څوک څه. هغې ورته وی چې دک یو چل دی که نه، دې بار د خپل هغه ځان له د دروازې مخې ته یو جوماتګي جوړ کړی و حضرت ابوبکر، یو چبوتره غوندې ولو د ډبه وه، نو هغه به په دې قرآن شریف تلاوت کو او جړل به. ابوبکر به قرآن سره جړل، نو دې قرآن شریف لولي د هغې تلاوت کوي او جاړي. زمونږ ښځې راشي ورته ولاړي او زمونږ بچي ورته ولاړي، مونږ یریږو هسې نه چې زمونږ دا ښځې او بچي مسلمانان نه شي. دا شرط پې ولګوه چې ډېرې دا قرآن په خپل کور کې لولي، بار به نه کوي. نو مونږ ورته غږ نه کوو. دا کافر راغی حضرت ابوبکر ته وی مهرباني وکړه ما امن درکړه، ترې دا خپل منځ او دا قرآن شریف په کور کې دننه وایه، بار به نه وی، ځکه دا زمونږ قوم یریږي. ته چې وی ته جاړې او درته ښځې م ولاړي ماشومان هم را جمع شي، اواز دې ښکلی دی، نو مونږ یریږو چې زمونږ دا ښځې او بچي چې ستا په مذهب نه شي، مسلمانان نه شي. یاره اوس تېره یم امن دې را کړی دی، دا شرط خو ګران دی، خو زه ټیک ته نو ومنو. چې څه موده تېره شو حضرت ابوبکر به کور و مونځ کو، تلاوت به کور کو، بار راووته. بیا په هغه خپله ډېپا چبوتره تلاوت شروع که، مونځ به لګیو، په مانځه کې به قرآن لسته او جړل به. بیا د مکې خلک راغلل، ماشومان به ورته ولاړو، ښځې ده ته به یې کتل او قرآن ته به یې غوږې ښودو، لویه ډله به ورته ناسته وه. کافر رالل دی چا چې امان ورکړی و دی زید ابن دسنه، ده ته وایي چې سړي د شرط خلاف ورزي کړی، هغه خو بیا هغه قرآن بار شروع که او بار راووت. ورشه منې که یارې دننه خپل قرآن وی او یې مونږ بار نه پرېږدو. وله راغی ابوبکر تا خو ته خو ګوره ما امن در کړی او په تا مې دا شرط لګولی و چې ته به دا قرآن شریف دننه وی، دا مونځ دې دننه کوه، بار به نه کې. دا زمونږ قوم یریږي چې زمونږ ښځې او بچي مسلمانان بشي چې د قرآن اوري، نو ته مهرباني وکړه د شرط پابندي وکړه، او کنی مال خپل امن واپس راکړه. قوم دې بار نه پرېږدي د دې دون کاچه باندې په دې ډپه جنگ د سره کوي، نو چې زما په امن کې نو دا زما بېعزتي ده، ماله بیا خپل امن واپس راکړه، ته پیشه او کار دې پیشه او یا دننه دې خپل قرآن لوله. حضرت ابوبکر صدیق ورته څه وایي؟ وی تا ته ما خپل امان واپس که، زب نشم صبرېدی هم د دې دروازې مخکې به دا قرآن لولم، دلته به یې لولم، په دې ډېپه به دا قرآن لولم، او که ته وی امان تا ته مې خپل امان واپس که، ماله د الله او د رسول امان کافي دی. د دروازې مخکې به لګیاو او قرآن به یې لوسته، ښځې به متجمع او ماشومان به متجمع. زما د قسم ډېر زیات صحابه صرف د قرآن شریف په تلاوت مسلمانان شوي. یو ځل د حضور پاک خلاف میټینګ د دنیا کافر راغونډ شوي، ده سره څوک دا خو یو مسلمانېږي. حضرت عمر دغه وخت کې لا مسلمان شوي، لومبی زمانه هغه توره راوویسته، وی تاسو له علاج نه درځي، ما ته اجازت وکړې اوس ځم او سر ته پرې کوم او درته یې راوړم چې قصه خلاصه شي.
قوم ورته وی ورشه که نه چا تکړه شه وی دغه دې لاړم کښېنئ دی را روان شو په لاره ولې یو مسلمان په مخه ورغی خو هغه ځان پټ ساته اسلام به خلکو پټ ساته عمره څه کې یره دی محمد صلی الله علیه وسلم حضور پاک نوم یې واخیست ټول نوي دین شروع کړی دی ټول خلک ته په مصیبت کې دی او پلار او زوی پلار یو دین کې او زوی په بل دین او پرېږدم یې نه ورځم دا سر ته وا ټوله شپه به قرآن لسته حضرت ابوبکر او عمر یو ځل حضور پاک سار دواړو ته وایي حضرت عمر ته وایي او حضرت ابوبکر ته ابوبکره بېګا زه تېرېدم او تا د قرآن شریف تلاوت کو بند کا دا شعر مړه بند کا د قرآن شریف تلاوت ته کو ابوبکر ډېر غلی لګیا وي حضرت ابوبکر ورته څه وایي قد اسمعت من ناجي چا سره چې ما رازداري کول هغه ته مې صاحب اورول زما الله زما پټه موري عمر ته وی عمره ډېر په تیز اواز لګیا وې او ورته څه وایي وی صاحب اوقظ الوسنا اوده مې راویښول او ترېدو او شیطان مې شاړه حضرت نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي ابوبکره ته لږ اواز اوچت که خلک په زوره وایه چې بل څوک هم نه فایده والي که واوري عمره ته لږ ښکته که چې کوم سړی بیمار دی مریض دی تکلیف دی چې هغه ته ضرر نه ګوره د شپې به تلاوت کو دی ورته نه وایي چې دا د شپې تلاوت ولې کوه دا اثرات دي د قرآن په زړه قرآن ډېر د اثر کلام دی او ډېر لوی تاثیر دی پکې خدای پاک دې مونږ تاسو جنت ته بوتلېږي داسې غلې غوندې مینه مو ویل لکه چې دنیا نه مړه نه کېږي مونږ به بشیر ته وایو چې شابه بشیر جانه نعتونه وایه او موبایل دې جیب کې واچه د موبایل ډېر خوښ د ده به ولې نه خو نن سبا د جنکو خوښ دی نو ټول جنکو سره موبایل دی دا لوی فتنه نه دا موبایل هم لوی غم دی زما وروڼو خدای پاک چې مونږ تاسو جنت ته بوتلېږي نو په جنت کې به الله جنتیانو له قسم قسم څیزونه ورکړي بس د یو جنتي په کور کې به څلور ولې بیږي یو د خشته او سوچه شاتو او یو د خشته ښکلې اوبو او یو د سوچه او پیو اعلی پی او یو د شرابو خو د جنت په شرابو کې به نه سرخوږي وي او نه پکې نشی یو صحابي تپوس وکړه د حضور پاک نه وی صاحب په وله کې خو خټي د جنت په دې وله کې خټه شته وی یو خټه پکې د خوا به مشک او عنبر به وی کاڼي پکې شته په ولو کې لاندې واړه کاڼي ډېر خوند کوي وی یو په دې ولو کې کاڼي هم دي هغه به یاقوت او هیرې او جواهرات او لال او مرجان به یو بل صحابي وی جنت کې دوړه شته و یو دوړه هم پکې شته هغه زعفراني زعفران او هر جنتی لبه خدای پاک کم از کم 2 یا بیبیانې ورکړي د کم از کم اندازه ده هدې نه زیات هم کیدی چې خو کم از کم 2 یا او هغه به بیبیانې څونه خشتی حضور پاک فرمایي چې وبس کی نو هغه اوبه به د مرۍ نه بار ښکاري او په دې لاس او په دې خپو کې چې کم دننه مغز د نلې دا به بار ښکاري او مثال یې ورکوي وی لکه خشته ملغلرې یو ته پکې تار واچی نو وی د ملغلرې کې هغه تار د دننه نه ښکاري که نه ښکاري د بار نه وی دقسې به دا مغز د بار نه ښکاري او کومه لوپټه چې په سري هغه چې سر یې پې تړلي رومال سرپیچک د هغې قیمت به د دنیا او مافیها نه زیات وي او کومه خوشبویي چې پورې کوي که د دې نوکو مرپوټې غوندې دنیا ته راله نو څوک به د خوشبویۍ د لاسه په دنیا کې ژوند تېر نه کړي او نرم پاسته قسم قسم جامې درزیان پکې شته که نشته نه درزیان پکې نشته د انارو د بوټي په شان بوټي به هغه ته یو بوټي انار به روشو کوي په میانځ به یې مات کړي د ریخمو جوړه به ترې راوځي او د هر چا په وجود به فټي
هشته جامې. خرونو یو صحابي تپوسو که د حضور پاک نه، وی صاحب اسونه پکې شته په جنت کې؟ وی خدای دې ولا بوزه، وی د سور یاقوت اس په دله خدای درکړي، وی خپه به پې واڼې او وزرې به چې کم دی ته پې ته ځان رسول غواړی هلته به دې رسئ. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. الله وی چې په زړه کې دې څه تېرېږي هغه درته جنت کې میلاوېږي، او چې څه غواړی هغه میلاوېږي. نو ویې لکه نسوار پکې شته که نه؟ ولې نسواري به وایي چې زما د سر نشه پکې نه زه په جنت څه کوم؟ او چې څه غواړی پکې شته نو پکې دا نسوار به سګرټ چیلم به یې که به نه؟ نه دا به پکې نه. دا ولې دا دې داسې خاص څیزونو ته به د زړه کې شوق نه راځي چې ویې غواړې خدای به درکوي، خو دې ته به شوق نه راځي، نه سګرټ ته او نه چیلم ته او نه نسوارو ته، دې ته به د شوق او اشتها نه راځي. نه پکې ستړی شته او نه بیماري شته په جنت کې، او نه د ژوند ختمېدل شته او نه جګړې شته او نه بوډاوالی شته. وروڼو دا جنتیان به خدای پاک یو میدان کې را جمع کړي. الله به ورته وایي وایه که نه جنتیانو څه نعمت کې کمې شته؟ څوک به د نور په کرسو ناست دی، او څوک د زمرود او د یاقوتو په کرسو به ناست دی، او د بره نه پې الله د خوشبویو باران وکړي، او بل شان خوشبویي به. وایه څه کمې محسوسوی؟ نه الله هر نعمت شته چې څه غواړو په رب د سترګې چې کوم خوا رسېدل غواړې رسېږي به. وینا یو نعمت پاتې دی ملا نه دی درکړی، الله هغه بسي نه الله به ورته خپل دیدار وکړي، ځان به ورته وښایي. وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة، دی به الله وویني. قسم دی د الله په لیدو کې به دومره خوند دي چې د دې نه مخکې په جنت کې څومره وخت تېر کړي، د جنت هغه خوشحالی به د یو سیکنډ په دیدار یېرې شي. د دنیا جنت کې شپه نشته، د دنیا د یوې هفتې په مقدار به جنتیان د الله ملاقات کوي. خدای دې زموږ نصیب کړي. بیا به یې څه موده پس را جمع کړي. وایه جنتیانو څه نعمت کمې محسوسوی؟ نه الله چې څه غواړو میلاوېږي هر څه. وی نه یو نعمت میلا نه دی درکړی، الله هغه بسي وی ښه چپ شي. نو الله به ورته په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت شروع کړي. ګوره یوازې زمونږ امت ته نه چې چاله نازل دی، د آدم علیه السلام نه تر د عیسی علیه السلام پورې چې څومره جنتیان دي، قرآن خو موږ دپاره هدایت دی، هغې دپاره خو نو په ټولو به الله قرآن شریف ولولي، الله به یې وی او جنتیان به یې اوري. نو که اثر پکې نه وی او خوند پکې نه وی، نو بیا به الله د یو نعمت په شکل په جنتیانو د قرآن شریف تلاوت نه کوه. لومبې چې قرآن شریف نازلېده نو حضور پاک به مو سره شونډې مبارکې ړقولې چې رانه ير نشي. الله فرمایي لا تحرک به لسانک لتعجل به، تلوار مه کوه ژبه مبارکه زر زر مه خوځوه، غوږ ورته کښېږده. ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. دا قرآن ستا په سینه کې محفوظ کولم زمون کار دی، او ستا په ژبه مبارکې امت ته لوستلم زمون کار دی، او امت ته دې په معنا پویولم زمون کار دی. بیا به حضور پاک مبارک سر ښکته کړی چې تلاوت به جبریل علیه السلام وکړو، نو چې څنګه به هغه لوستې حضور پاک ته به فوراً بیا یادو. قسم دی چې د قرآن شریف نه خوږ کلام بل په مخ د ځمکه نشته. که نشته وایه راته نشته. یو نعت چې یو نعت خوان درې ځله وایي بیا سړی وایي مړه دا خو یې بل ورځم ویلی، او چې تلاوت د قرآن شریف د صورت رحمان یو قاری صاحب په خشته آواز زر کرتم کوي نو څوک به نه تنګېږي. خرونو اوس به ته وایې چې یاره مونږ خو چې د سار مانځه کې دا خلک ولاړ او ملا صاحب لږم رکات وګد کي نو څوک په یو خپه ودرېږي او څوک په بله. یاره جي استاد جي وده شوی وې پکې څه چرته پکې تللی وې، ته به دی خواړو اثر ونه که په مونږ باندې، مونږ له خو خوند رانه. رونو د یو مثال در کوم چې دا کم سړي تبی او بیماري، نو که دله ډاکټر ورته وایي دله خوراک ورکې،
نو که دله خوږ خوراکم ورکوې نو په د تریخ لګي داسې ده که نه فرني ده دا وخوره هلکه خواږه یاره لته مې نه کېږي وجود کې سپران هلکه دا خوږ شی دی دا وخوره یاره هر شی را باندې تریخ لګي نو دا فرني خو خوږه ده په ده ولې ترخه لګي ځکه دې ورته ناجوړه دی داسې ده که نه نو قرآن خوږ کتاب دی سر پکې شته خو موږ روحاني ناجوړه یو موږ ټیک نه یو که موږ روحاني جوړ شو او ناجوړ نه روحاني مرضم ختم شو نو قسم دی چې قرآن شریف کې ډېر لوی اثر د حضور پاک په زمانه کې 1,40,000 کسان خدای د قرآن د برکت د مسلمانان کړل نه د قرآن اثر شو که حضرت عثمان رضی الله عنه په کور کې قید شوی و خلیفه و باغیان ته تو شو باغیان ته تو دی او دی په کور کې غریب ناست دی د قرآن شریف تلاوت کوي قرآن شریف باندې پروت دی یوه شوه وی دویم څه دی وی زما په حق کې خدای پاک قرآن شریف نازل کړی دی دا ډیر آیاتونه زما په حق کې نازل دي ومن عنده علم الكتاب دا یو آیات دی ما نه سره یې شو دا را د په حق کې نازل او ما سره پیغمبر علیه السلام ډیر محبت او ډیره مینه کړې ده وی دا سړی د عثمان وی دا د پیغمبر علیه السلام خلیفه دی او د هغه د دوو لوڼو خاوند زوم خدای ته وګورئ ما د خپل ښکلي پیغمبر نه یو حدیث اورېدلی دی هغه دا چې وی تاسو ای د مدینې خلکه تاسو سره فرشتې ګاونډ کې ګرځي او سم شی دا سړی مه وجنئ د مسلمان مینه مه تویوئ یعنی بیا به دا فرشتې در نه لاړې شي د خدای غضب به راشي او ما د خپل پیغمبر نه اورېدلی دي چې د الله توره ستاسو نه په تیکې کې بنده ده او که تاسو دا توره یو ځل د تیکې نه راوویسته نو تر قیامته پورې به ګورې بنده نه شي الله الله فی هذا الرجل د خدای نه ویریږئ دې سړي ته ضرر مه رسوئ هغوی څه وی هغوی اخوا کې وي دا عثمان هم مړ کې او دا یهودي هم مړ کې عبدالله ابن سلام یې یاده حضرت عثمان سر روچت وی زما یو خبره وره وی خلکا وی تاسو ته خو پته ده چې دا جومات مسجد نبوي دا مدینې ته چې حضور پاک راغی نو بت رخې وې خوږې اوبه نه وې وی یو بلکل وی ما د یو یهودي نه کوي واغشته په خپل ذاتي پیسو او مسلمانانو ته مې وقف که او وی حضور پاک فرمایلیو چې چا دا کوي واغشتله به الله جنت کې اوبه ورکي ویلیو که نه وی او وی کوي چا واغشوې تا وی مسلمان ته مې وقف که ماله به الله جنت کې کوي راکوي وی بلکل دا منو وی ظالمانو نم دا خپل کې اوبه په ما باندې کړي دي ترخې وبس که خو حضور پاک کو فرمایل چې دې جومات له به ځمکه څوک والی که چا واغشتا نو جنت کې به ولله الله د دې بدل کې ځمکه ورکوي وی ما په ذاتي پیسو هغه ځمکه اغشتې ده وی نن مې هغه جومات کې مونځ ته نه پرېږدی وی دا دې منو وی ښه حضور پاک د تبوک د جهاد دپاره چنده غونډوله وی څوک به چنده ورکي وی رالم د نیم لښکر انتظام ما وکړه وی حضور پاک کو فرمایل چې نن نه پس عثمان هر څه عمل کوي د دې به خدای جنت ته بوځي مالا د حضور پاک یو لور په نکاح کې وه بیا هغه چې وفات شوه بله یې راکړه چې هغه وفات شوه وی که درېیمه لور وې ابه مې مسوان له ورکړې وه وی خلکو تاسو ته نه معلوم چې زه حضور پاک او عمر او ابوبکر رضی الله عنهما د احد په غر ولاړو په دې غر زلزله راله وی حضور پاک وله خپه مبارکه راوبروله اسکن احد غلی شه احده تا ته پته نه لګي په تا څوک ولاړ دی یو در باندې پیغمبر ولاړ دی یو در باندې صدیق ولاړ دی ابوبکر او دو در باندې شهدا ولاړ دی شهیدان یو عمر او یو عثمان زه یاد کړی قسم دې ډېره مینه یې وه د حضرت عثمان سره یو ځل حضور پاک مبارک ملاستو ډډه یې دقسې والی وه دې کې حضرت ابوبکر راغی هغې هماغسې ډډه والی وه بیا حضرت عمر راغی هغې هغسې ډډه والی وه چې حضرت عثمان راغی زر دغسې کېناست او پر خپو مبارک وی صادر لاندې پورې خور حضرت عمر ورته وی صاحب
وی ابو بکر راغی وی تاسو مغسی ډډوالی وه زر عالم هغسې هم ډډوالی وه او چې عثمان راغی نو زر کېناستی او زر هم په خپو صادره وارکه دا ولې وی عمره د هغه چا نه ولې حیا ونه کم چې د اسمان فرشتې ته حیا کوي نو ای باغیانو وی حضور پاک د احد د غر د پاسه نه دی ویلی چې غلی شه احده یو در باندې پیغمبر ولاړ دی یو صدیق او دو شهیدان یو دیم ویلی دی وی اشهدو گواهان شه انی شهیدون زه به شهید کېږم حضور پاک ما ته یو وصیت کړی دی چې یو کمیس بدل الله درکوي ګورې که څوک یې درنه په زور وباسي چې درنه چا پرځی اونه باسي که په زور درنه چا وویستیک ته خو پرځا به چاله نه ورکوي د خلافت کمیس گوان شه زه به شهید کېږم شهید کېږم شهید کېږم ځان ته اشارې کولې وي ګوان شه هغې باندې اثر نو هغه باغیان راغې د قرآن شریف تلاوت ته بیا کېناست تلاوت کوي باغیان پې ورننوتل او د قرآن شریف د پاسه شهید کړ وینې په قرآن د پاسه پرېوتې اوس هم هغه قرآن په استنبول کې په ترکیه کې پروت دی قرآن خو ډېر خوږ کتاب دی د صحابو زنکدن په قرآن وتی دی ډېر مؤثر او د تاثیر کتاب د قرآن شریف دا څونه اثرات دي څومره کربونه خلک په مخ د ځمکه مسلمانان دي دا د چا د برکت نه دا د قرآن د برکت د حضور پاک په ژبه به لوستی کېده او د الله کلام دی جبریل علیه السلام به راوړه دی غټه سر په ښځو یې سر وکړه پردې یې شروع کړې خلکو بلونه جمدې خښولې قرآن وایي لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا لونه به نه وجنئ دا فورا اثر چې قرآن آیت به نازلېده په صحابو به اثراتو په ماشومانو به اثرو په مشرانو به اثرو د قرآن عجیبه تاثیر ډېر لوی اثر دی حضور پاک یو ځل صحابه کرام په لاره روانو یو ځای کې خیمه خښه کړه د ځمکې نه د تبارک الذي اواز اورېده هغې ته پته نه وه چې دلته قبر دی ځای وار شوی حضور پاک ته یې الوې وی صاحب یو ځای کې خیمه خښه کړې وه د ځمکې د لاندې نه هم د تبارک الذي اواز اورېده وی هي المانعة هي المنجیه دا لاندې قبر د مسلمانو تبارک الذي یې ویلې ده په ژوند کې اوس هغه حدیث کې راځي وی په مړي د پاسه په د انسان به وزرې خوري کی او د الله د عذاب نه به بچ کوي نو قبر کم فایده درکوي دی د قبر اثر دی کم کور کې چې قرآن لوستلی شي اثر به سي په هغه کور به د خدای قهر او غضب نه راځي آیت الکرسی او آیت دی چې دا څوک ماسخوتن اولولي اثر یې څه دی دې کور ته به شیطان نه داخلېږي بعضې بیماری د شیطان د دې ټونګې د وجې نه پیدا کېږي هغې نه به د خدای ساتي د یو صورت خپل خپل تاثیرات دي حضرت آخري بس یو ټکې ویم ختموم بعضې تاسو بوډاګان ملګري دوستان به وایي چې د هجرت دعوت ورکړو چې ته د مکې نه هجرت وکړو مدینې ته مونږ سره لاړ شه کال باندې پیغمبر علیه السلام صحابو ته پټ حکم ورکړه چې که څوک مدینې ته هجرت کوي نو لاړ دي شي حضور پاک فرمایي چې ما ته الله په خوب کې د هجرت ځای وښو چې هغه شګلنه ځمکه وه او د کجورو باغونو پکې نو لومبې زما ذهن ته دا راله چې دا یمامه به دا په یمن کې یو علاقه ده بیا راته دا خبره وښولې شوه چې درې ځایونه دي دې دریو کې ستا یو ځای د هجرت دی یو یمن دی یو بحرین دی او یو شام دی خو نصرین په شام کې یو علاقه ده وی په خوبونو کې الله ما ته دا ښودل او بیا الله هغه د هجرت ځای مدینه منوره وښوله لکه څنګه چې د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه مخکې به نبی علیه السلام خوبونه لیدل دغه رنګې د هجرت د پیغمبر علیه السلام د دین د
خورېدو د اوچتېدو یو لویه ذریعه ده نو د هجرت نه مخکې نبي علیه السلام ته الله په خوبونو کې د هجرت ځای ښاو چې خبره یې ورته ښکاره کړه چې د هجرت ځای د مدینه منوره ده نو پیغمبر علیه السلام صحابو ته حکم ورکړ چې که چاته تکلیفي او څوک هم د مکې نه هجرت غواړي نو مدینې ته روان شي او د مدینې خلقو نبی علیہ السلام لسره بیعت هم وکړو هغې دعوت هم ورکړه چې تاسو مدینې ته راځئ او ما درته ویلي چې پیغمبر علیہ السلام بعضې صحابه هم لیږلي مدینې ته چې هغوی ته تاسو دعوت ورکړئ چې الله د مدینې خلق مسلمانان کړي یو دوه کسان روان شو پټ پټ به تلل چې د مکې کافر خبر هم نشي او مونږ پټه طریقه باندې لاړ شو مدینې شریفې ته په دې اولو هجرت کوونکو کې حضرت ابو سلمه رضی الله عنه او د هغې بیبي وه حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها دی یو ځل هجرت حبشې ته هم کړی د حبشې نه واپس رالل مکې مکرمې ته او اوس یې د مکې نه مدینې ته هجرت شروع کړو یو دوی دی یو ورسره یو ماشوم بچی دی عجیبه واقعه ده د دې دواړو یو بل سره ډېر زیات محبت او ډېره زیاته مینه وه د ابو سلمه او د ام سلمې دومره مینه ده یو بل سره چې یو ځل دواړه کېناستل یو بل ته وی راځئ چې یو لوز وکړو د ابو سلمه دا ښځه ورته وایي د ام سلمه وی زما د سره دا وعده ده که ته زما نه مخکې مړ شوې نو زه به ستا نه پس بل خاوند نه کوم عربو کې خو به دا رواج و چې خاوند به مړ شو نو ښځې به یې زر دویم خاوند وکړو زما وعده ده چې ستا د مرګ نه پس به زه بل خاوند نه کوم او که زه مړه شم نو ته به زما نه پس ګورې بله ښځه نه کې چې ما تا دوه په دوه په جنت کې یو دا خاوند ورته وایي وی زما د سره لوز دی که ته زما نه مخکې مړه شوې نو زه به ستا نه پس بله ښځه نه کوم خو ته دا وعده مه کوه که زه مړ شم نو خیر د تا له اجازت دی که زما نه پس بل خاوند کې نو کولی شي ځکه زه یوازې ګزاره کولی شم سړی یم او ته خو ښځه یې یوازې ګزاره به درته ګرانه دومره مینه یې وه یو بل سره او بیا اتفاق دا چې دا خاوند مدینه منوره کې وفات شو دا ډېره غمجنه وه دا وایي ما تورې جامې غوستې وې لکه په غم کې چې خلک تورې جامې اچوي او ما وی چې دن به د خپل د مینې خاوند پسې داسې جړا کوم چې د قیامته پورې به خلک د دې یو بل ته حکایتونه کوي یو بل ته به نقل کوي داسې جړا به کوم وی ځان مې تیار که د مدینې یو بله ښځه وه هغې م را سره ځان تیار کړه چې مونږ به ویر کوو جاړو به وی دې کې نبي علیه السلام مبارک را دننه شو وی ما ته یې غږ ونه کړو خو بلې ښځې ته یې ووی چې د کوم کور نه خدای دوه ځله شیطان ایستی دی هغې ته بیا شیطان را دننه کوی یو ځل د حبشې هجرت شوی دی یو ځل د مدینې وی بس زه پوه شم وی ما ته یو دم وښاو چې دا وایه خدای به دې غم اسان کړي مله زما د مینې خاوندو ابو سلمه او ما سره د حبشې هجرت هم شوی دی او ډېر محبت و وی داسې وایه چې اللهم اجرني فی مصیبتي خدای په دې مصیبت کې ماله اجر او ثواب راکړي واخلف لی خیرا منها او د دې مصیبت نه ماله یو بهتر خوشحالي راکړي وی ما وی چې دا دعا خو د پیغمبر مبارک د خولې د دا خو به زه شروع کم خو زما د خاوند نه بهتر خاوند بلا بل څوک چې ماله به خدای راکړي د ده په شان خاوند خو بل نشي کېدی وی الله مې هغه دعا قبوله کړه وی ماله خدای د خپل خاوند ابو سلمه نه بهترین خاوند راکړه چې هغه محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم خدای پاک د پیغمبر علیه السلام نکاله راوسته د چا د خو بدل الله نه یېری نو وی مونږ دواړه چې د حبشې نه رالو نو دې وخت کې د مدینې هجرت شروع کېده نو مونږ ته اجازت وشو نو ایزا او خاوند مې مدینې ته روان شو او هغه ماشوم بچی چې کم سلامه دی را سره دی چې روان شو وی زما د قوم خلک رالل او زما خاوند ته وی ابو سلمه ته چې دا خور خو مونږ په تا خرڅه کړې نه ده چې کله حبشې ته په سفرونو ګرځې او کله بل خوا په سفرونو ګرځې
دا مونږ خرڅه کړې نه ده که ته چې ته سفرونه کې زه کوه او مونږ د خپله خور لور راکړه ویزې ته جدا کړم خاون مې یوازې که خاون خو مې لاړ مدینې ته او زه بچې پاتې شو وی دې کې د خاون د قوم خلک رالل هغې وی ښه تاسو ښځه زمونږ د قوم د سړي نه جدا کړه دا خو دا ښځه وه چې کوم خی بوتله نو حق یې بوتله به ولې م ترې جدا کړه نو بچې زمونږ کېږي بچې راکې نو یې بچې رانه زما د خاون قوم یو وی یو ماشوم زویم رانه لاړ خاوندم لاړ وی ټوله ورځ به مې جړل او د مکې صحرا ته به ووتم هلته به مې جړا کوله او ډېره زیاته پریشان وم چې یا خدایه زما د مینې خاوند و هغه هم رانه جدا کام لا او زما هغه د مینې بچی هم رانه جدا شو اوس به څه کوم عرب خو سخت خلک دی یا خدایه څه به کېږي وی یو ځل مې جړل په مکه کې او د مکې په دې شاړو بیابانونو غرونو کې د یو انسان راباندې رحم راغی هغه چې رحم یې راغی نو هغوی لاړل زما قوم زما تربورانو سره وته یې وی چې ګوره چې دا د خپل خاوند سره خوشحاله ده په مدینه کې او بل ځای هم خوشحاله ده نو تاسو پې څه کوئ پرېږدئ تاسو غوره دې لپاره وایئ خاوند سره خوشحاله ده نو چې ورسره هجرت کوي او سفر ورسره کوي تاسو یې څه کوئ نو یې زما د قوم خلک یې راضي کړل نو یې بیا هغه سړی لاړ او زما د خاوند قوم والا ته یې وی چې بس دا ښځه ځي خاوند له دا بچې وله راکې نو یې بچې یې راکه ماله نو یې ماله یو اوښ راکه وی زه په هغه اوښ یکې تنها سره د خپل بچي نه سوره شم او مدینې ته روانه شم څومره سخت سفر دی 400 بلکې 450 کیلومیټر مزل د مکې نه مدینې منور پېوړه دی اوس خو لا نوی روډ جوړ شوی دی دا موټر وی دا خو لږ اسانه ده زوړ روډ چې کوم په بدر تللی دی هغه اوږد دی هسه 480 کیلومیټر جوړېږي روان یم وی عثمان ابن طلحه ما ته وی څه کې وی ما ورته وی چې زه مدینې ته هجرت کوم خاوند مې ملته دی بچې خلکو خو تاسو خو پته وه قوم اجازت راکه او د خاوند قوم بچې م راکه زه م هجرت کوم مدینې ته وی ما ته وی څوک دی د سره وی ما ورته چې هېڅوک را سره نشته وی څوک خو به د سره خامخا وي وی ما ورته چې لا والله الا الله و بنی هذا قسم په خدای که بل څوک را سره وي یو را سره الله دی یو را سره دا بچنګې دی بل څوک نشته لا والله الا الله یو الله دی و بنی هذا بل دا راکوټې بچنګې دی بل څوک نشته وی ښه وی هغې راباندې خفه شو نو زما د اوښ مهار یې ونیوه او ما سره په ملګرتیا کې روان شو وی دا عثمان نه مې بهترین انسان بل نه دی لیدلی وی چې کله به مونږ دمه کوله وی ده به په قلار زما اوښ سملو او اوښ به یې وتړه او دی به لرې لاړ ما ته به یې شا کړه د یو اونې یا د بوټي یا د کاڼي لاندې به کېناسته او زه به د اوښ نه کوزه شوم ما به خپله جد پوره که دبه مې وکړه او چې کله به زه په خپله پاسېدم او اوښ ته به وختم نو دی به راغی نو زما د اوښ مهار به یې ونیوه نو را سره یې دا 500 څه کم کیلومیټره مزل وکړه او قبا ته یې ورسولم وی ما ته وی چې ستا خاوند به دې کلي کې د خلکو سره دی نو زما اوښ او زما بچی یې پرېښه او دی رانه واپس له و کافر لا مسلمان نه دی لیکن زړه کې دومره محبت او یو بل سره رحم خو د کافر په زړه کې وي نو بویه ته الله د هغې صلاح عثمان له ورکړه وروسته خدای پاک هغه ته ایمان ور نصیب کړ داسې یو به ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نبی علیہ السلام ته کېناست ټول خلک پټ پټ بتلل چې څوک هم راونه نیسي وی د الله رسوله زه ځم مدینې ته لاړ شم وی ځه وی زه خو پټ نه ځم راغی د بیت الله نه تو شو او بیت الله په مخ کې اعلان وکړو ای د مکې خلکو زه عمر یم پیژنی مې که مې نه پیژنی څوک نه پیژني ما پیژنی او زه روان شم مدینې ته هجرت کوم که چا کې زوري را میدان ته دي شي نیغ لاړو صحابه تلل اخره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حضرت ابوبکر صدیق راغی د ابوبکر دا خیالو چې د مدینې دا هجرت هم د حبشې د هجرت په شانتې دی او نبی علیہ السلام به نه ځي او صحابه به ځي وی د الله رسوله زما هم هجرت تړه کېږي که دې خوښي زه به مدینې ته لاړ شم وی ته یې سار شه ما پورې سار شه وی صاحب
ته به ځې څه هجرت به کې څه وی انشاءالله چې خدای ما ته اجازت وکړي د ما ته ایثار شه بس پوه شو دوه خانې واغشتې او په هغه دوه خانو باندې به د کیکر دا پاڼې خوړلې دا ګیاګانې چې سربي شي ځکه د هجرت خو 8-9 ورځې سفر دی هغه سربې کړې چې سربې یې کړې بیبي عایشه صدیقه فرمایي وی یو ځل نبی علیہ السلام د غرمې راغی د غرمې به داسې وخت و چې عموما به څوک د کور نه بار نه وتل مکه کې ګرمي وي نو څوک به نه وتېدل دا خبرې ولې کوي دا ملګري ته خبرې مه کوي شور ولې کوي د غرمې به څوک د کوره نه وتېدل عموما به خلک ودو وی نبی علیہ السلام راغی په سر مبارک صادر اچول چې وی څنګه را دننه شو وی ماته فورا ابو بکر صدیق ته مونږ الوی چې صاحب نبی علیہ السلام راغی وی دا وخت خو د ګرځېدو نه غرمې خو خلک ودي خو سلانجه پیښه ده ساجتې دی راغی وی چې راننه وه وی اخرج من عندک چې څوک در سري دا بار وباس یو پټه خبره کړه وی صاحب بل څوک نشته دوه لوڼه مې دي یو بیبي عایشه ده او یو بیبي اسما ده جباری څوک نشته وی قد اذن لي في الخروج وی ما ته خو د هجرت حکم وشو وی الصحبه د الله رسول زه د ملګرتیا درخواست کوم ما ځان سره ملګری کا وی ته مې ملګری وی دوه خانې مې غشتې دي یوه ستا نبی علیہ السلام په پیسو بالم اما بغیر ثمن فلا بې پیسو نالم وی صاحب ما تاله غشتې ده وی ټیک ته چې ما له دې غشتې را خو پیسې به در کوم په سوچ دې غشتې به در کوم علما وایي ولې نبی علیہ السلام دلته خیراتي قبوله نه کړو پیسې یې ورکړې د هجرت یو عظیم سفر دی او ډېر لوی د ثواب سفر دی نو د پیغمبر علیہ السلام مقصد دا چې دا زه پخپله وښه وکړم چې دا لوی ثواب ما ته هم میلو شي دوی ستا متعلق سکیمونه جوړول لیثبتوکا چاوې وی هلکه داسې کار به وکړو چې مړه به یې کړو چاوې قتل او به یې تړو جیل کې به واچو بند به د ابو جهل هم پکې دا شیطان هم پکې د یو نجدي شیخ په شکل ناست وی زم تاسو چې څه مشوره کوئ زم د نجد د علاقې د یو قوم مشر یم ما هم شامل کې خری بدله در ډېره ښه وی صاحب کوټه کې به بند کو او جیل کې به واچو دا شیطان پاسید وی نه دا رې غلطه ده ځکه غلطه ده چې د ده لوی قوم دی یو 10 ورځې به جیل کې وساتئ 20 به وساتئ میاشت دا قوم به دنه خلاص کړي بل کس پاسید وی زما تجویز دا دی چې بار به وشړو وطن نه به وباسو دا شیطان بیا پاسید وی دا هم غلطه خبره ده وی دله خدای داسې خوږه خوله ورکړې ده چې کدیم بار وویسته ځان سره به ملګري برابر کې در باندې به حمله وکړي ابو جهل پاسېده وی زما خدای ده چې مړ به یې کړو بس قصه به خلاصه شي دا شیطان چې د سپینګیري په شکل ناستو دی پاسید زنده‌باد دا رې ټیک ده خو یاره وجنې به څنګه د خلوی قوم دی څوک به وجني د قوم دشمنۍ ته به څوک غاړه ایږدي وی داسې به وکړو چې د هر قوم نه به یو یو کس راپاسي او په شریکه به حمله وکړو نو د قوم به د چا نه بدلوي ټول کلي نه خو بدل نشي اخیستی بس وی دا په دې فیصله وکړئ خدا شیطان ورته وی زر دا فیصله وکړئ ګورئ وی بس بېګاله دا فیصله بېګاله به هر قوم نه یو یو کس راپاسي چې دې خبر نشي او موږ نه بار ونځي او د کور نه ګیټ چاپېره به ترې تو شو او چې بس حمله به پې وکړو بس په شریکه به یې مړ کړو مسله خلاصه شو ایاذا بالله الله جبریل علیه السلام نبی علیه السلام له راولېږي چې د دوی میټینګ شوی او څه خبرې شوې وې د ټولو نه خبر کړ ویل یمکرون بک لیثبتوک ستا متعلق دوی دا سکیم جوړ کړ چې یا خو دې تړي او یقتلوک یا دې وجني او یخرجوک او یا یې د وطن نه وباسي او دې سکیمونه جوړئ یمکرون ویمکر الله والله وی زم یو تدبیر دله جوړوم دی بخپل سکیم او مکر خفیه په پټه طریقه د چا خلاف سازش ته وایي په پټه طریقه سکیم او سازش چې دی
والله خیر الماکرین الله وی دوی دې خپل تدبیر جوړ کی ستا خلاف زم یو تدبیر جوړو زبر یو باسم اس فکر چې ونه کی نبی علیہ السلام په کوټه کې خپل کټ کې پروت ته په کور کې او د مکې دا هر کورنه یو کس راغی او تورو پلاس غیر چاپیره مسلح علاقه محاصره کړه بس ورزو په چې کله شپې نیمه تېره شي او په حمله کو هلته جبریل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته وی کافر راغلی دی او غیر چاپیره درنه تاو وسلو پلاس او د هر قوم مشر پکې شته ستا دپاره زه هدایت در کوم لږې شګې به والې او راپاسه او دا شګې ونوله او د الله به دا شګې له دوی سترګو ته وردننه کي او ته به ترې نیغ ودې پروا چې ونه ساتې ګوره یمکرون دی هم خپل سکیم او سازش جوړی خو لیکن الله وی زه به هم یو تدبیر جوړوم یو طریقه به جوړوم والله خیر الماکرین د الله تدبیر ته څوک بیا نشي رسېدلی چې څنګه نبی علیہ السلام را پاسې دا شګې واغشتې او وینوستې او دا آیت یې ورسره ووې چې وجعلنا من بین یدیهم سدا ومن خلفهم سدا ومن بین څنګه فاغشیناهم فهم لا یبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه د دې دا مخونه دی رسوا شي دا نظر دی ړوند شي هغه شګې ولوستلې الله هغه شګې د کافرانو سترګو ته ورسول الله فرمایي وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما وی دا ویشتل خو تا کړي دي بېشک خو دا تا نه دي کړي دا مونږ کړي دي دا چل د ویشتلو د ته مونږ ښولی دی او دا ویشتل د ظاهر د ویشتلو سترګو ته رسول خو ستا کار نو دا زما په لاس یو بس چې هغوی سترګې مږلې نبي رسام ته نیغ ووت نیغ لاړ حضرت ابوبکر صدیق کره لاړ ابوبکر صدیق ته وی شابه روزه هغه مخکې نه په تمه کړی بی بی اسما زر زر ولا سامان تیار کړ سخت روز ده اوس چې نبی علیہ السلام سره د حضرت ابوبکر نوزی او د هجرت په سفر دی او ناګهاني ځي فورا نو کورسنو لږ ستوانې ولا فورا تیار کړل ستوان او سنور څه سامان وغې ولا یو بوجګۍ کې واچول د تړلو ستار نو چې په هغې ولا سر وتړي نو بی بی اسما یو کمربندو یو نطاق به ورته وي پخوا د ښځو به د دې پرتوګ د پاسه اچو د حفاظت د پاسه زرې هغه کمربند اوس پړده ویش او پوبین نو په نیمې ولا د هغه بوجګۍ خلو تړله او نیمې ولا په هغه سامان کې کېښود چې دا به ستاسو درستخاني که په لاره پسې خوراک مراک کوئ دی ورکړل ولا او دواړه ووتل او دوی ته یې وی چې چاته غږ مه کوئ پټ یې پوی کړل خو مونږ نیغ فی الحال مدینې ته نه ځو مونږ ځو او په غار ثور کې بر یو غار دی په جبل ثور کې هغې کې به مونږ یو څو شپې تېرو بیا به مدینې ته ځو ګوره الله ورته دا چلو خو چې که مونږ نیغ اوس ځو خو دوی راپسې د لارو باندې راځي لانجه جوړېږي نو مونږ به یو درې ورځې پټ شو دوی به منډې تروړې ووایي دوی ته پته ولګي چې سړي خو رانتلي دي مونږ به دلته یو نو چې کله خلک ښه په قلار شي بیا به مدینې ته ځي الله مدد دی ولل شپرورو تیریږي په دې سړو کې ګوري چې خوند یې ونه که په کور ورننوتل چې ورننوتل حضرت علي د پیغمبر علیه السلام په بستر ملاستو هغه یې راونیو ملګری څه شو وی ما ته څه پته لګي څه شو وی دې نه ستاسو مخکې ووته که وی زموږ مخکې څنګه ووته وی لاړ ما ته پته نه لګي او علي صاحب یې په دې خپله بستره دې دپاره سملولی چې نبي علیه السلام سره د کافرانو امانتونه پراته ګوره دې وخت کې به یې مو سره امانتونه کېښودل امینو وی چې کله سار شي دا امانتونه خلکو ته واپس کا او ته مونږ پسې مدینې شریفې ته را روان شي هغه یې نظر بند کړ خو بس په هغه خو کار نه کېده نو بیا خو شي که پرېښود چا وی هلکه ابوبکر کره به پټ شوي ځکه هغه سره ډېر تعلق و لاړل حضرت ابوبکر صدیق سره بی بی اسما وی چې راننوتل وی ما ته پلار دې څه شو مې چې زه نه یم خبر چېرته وتې دی ما ته پته نشته نو ابو جهل داسې یو مضبوطه څپېړه ماله راکړه
حالانکه ظلم دی اوس پردی جینۍ له ولې سپېړه ورکې وی دومره مضبوطه سپېړه یې راکړه چې زما په غوږ کې والی و هغه ماته شوه رانه لاندې پرېوته بس دوی ساړه شو اور پې بل شو چې خدای دا څه شو زمونږ سړي څه شو قرآن حکیم کې الله فرمایي الا تنصروه ای د مکې خلکو که تاسو د سره مدد نه کوئ فقد نصره الله الله ورسره مدد کوي وی کوه سره اذ اخرجه الذین کفروا دا عام خلقو ته یوازې د مکې ته نه عام خلقو ته الله اعلان کوي که تاسو ملکر پس د نبی علیہ السلام مرسته پرېږدئ او مدد نه کوئ نو ولې زه نه یم څه فقد نصره الله ما هغه وخت کې د مدد کړی دی چې کور نه دشمن ګیر چاپېره ته و اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین د خلکو د کافرانو وویسته او دوه کسانو ثانی اثنین دوه کسانو ویویستل نو چې دی لاړل غار ثور ته یو روایت کې راځي چې د مکه کې د قایفین ډېرو علم قیافه ورته وایي د دې قدم نه پته لګئ چې دا د چا قدم دی نو هسې نه دی به مونږ پسې راځي د مونږ د قدمونو نه پته لګئ نو ابوبکر صدیق حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوږه که په هغه غار کې چې صاحب چې ستا د قدم نښه مخکې نه لږ دې په شا وړم نو د غاره پورې یې وړم نو غار کې دننه شو چې غار کې دننه شو الله وله مدد وکړو قرآن حکیم کې الله فرمایي چې الله وی فانزل سکینته ما په خپل اطمینان راوسته سکینته ټینشن مې ولا ختم کړ بنده خو پریشان ای کنه یو دشمن دلته را نشي بچی را لمړه نه کی بل څه غم پیغ نشي نو انزل سکینته علیه قرآن کې الله وی ما په اړه کې ولا اطمینان واچو بے غمه مې که ټینشن مې ولا ختم کو وأيده بجنود لم تروها او داسې لښکرو باندې مو ولا حفاظت وکړه چې چاته په نظر نه راځي تاسو هغه لیدلې نه دي او نه تاسو وینئ هغه څه دي هغه دا چې د غار په دې خوله کې خدای یو بوټی زرغون کړ الله چې کوي د جولاګي په کورم د انسان دفاع کولی شي که نه شي کولی او چې الله وغواړي نو په یو رکوټې مخلوق هم انسان هلاکولی شي لکه په ماشي نمرود هلاک کړ ماشي څومره کمزوری شی معمولی لاس سره دې وجنګېد نو دی به مړي لیکن خدای پاک چې کوي نو په رکوټې طاقت د بنده مدد کولی شي او په رکوټې سیز بنده هلاکولی شي په ماشي نمرود هلاک کړ غر کې کپې او د جولاګي د جال کمزوري سیز باندې د پیغمبر علیه السلام حفاظت وکړو او کمتره په حیواناتو کې کمزورې بېزړه حیوان دی په هغې وله حفاظت وکړو بی بی اسما با او هغه غار ډېر اوچت دی غار حرا نږدې ده او غار ثور ډېر لوی دی ډېر لوی مزل دی ډېر اوچت دی چې کوم سړی بلدي د غر د ختو خو ټیک تا لیکن چې کوم نابلدی که نه نو دوه نیمې 3 ګنټې کې به ورته رسېږي آسان کار نه دی ډېر زیات مزل دی کم از کم به 1.5 کیلومیټر یا 2 کیلومیټره د ویخ نه سره پورې مزل بی بلکې دې نه به هم زیاتي غار ثور ختمیږي نه په نظر درته نه ښکاري چې خدای دا څومره غر دی او د یو غر ته به وخیږي نو بیا به ترې روانېږي نو بل ته به ځئ هغې ته به خیږي نو بیا به راتاویږي نو ډېر زیات مزل دی پکې بی بی اسما به څه چل وکړه ډوډۍ به یې پخه کړه د ابوبکر صدیق خاندان چې د دین کم خدمت کړی دی داسې خدمت په بل خاندانو کې ډوډۍ به یې پخه کړه سامان به یې برابر کړ نو دې زنانه ذات به دا سامان او دا ډوډۍ واغېشتل ماسخوتن د شپې نو په دغه لاره به روانه شوه دا 3 میله مزل به وکړو نو بیا به د غار ثور نه روانه شوه د ویښ د غر نه نو د غر څوکې ته به وخته نو پیغمبر علیه السلام او ابوبکر صدیق له به هغه ډوډۍ ورکړل دا 3 شپې دی دا غریب دا خدمت کړی یارم شته چې چېرته ځې څوک یې ونه ویني ښځه ذات ته او په غر کې دومره لوی مزل اسان کار خو نه دی بی بی عایشه ماشومه له دغه وخت کې بی بی اسما هم د دومره عمر نه عمر یې کم دی دا ابوبکر صدیق پلار
ابو قحافه دی وخت کې لا کافر دی مسلمان شوی نه دی د مکې مکرمې د فتح پر مسلمان شوی راغی چې خبر شو دین وسول راغی ای بچې پلارم څه شو وی لار جوړو وی او تللی وی داسې معلومیږي چې تاسو به نارې پرېښې څه به درته پرېښیم نه نار به پرېښې واقعي چې کله پیغمبر علیه السلام د نبوت دعوه وکړه 10,000 درهم ابوبکر راوړل او پیغمبر علیه السلام ته کېښودل 10,000 وی دا په غریبانانو باندې چاته تکلیف یې نه وي مسلمانان راځي نو دا هغوی له ورکوه 10,000 درهم او د هجرت په موقع سره 6,000 درهمو هغې ځان سره واغېشتل مدینې ته روان شو وی تاسو خو به نار نه ور پرېښې بچې هېڅ به هم درته نه یې پرېښې د دې په سترګو ړوند نو بیبي اسما دونه هوښیاره وه چې هغې زر یو تیلی د کاڼو ډکه کړه او الماره کې کېښوده وی بابا راشه نو دی یې بوته او په هغه تیلی د کاڼو یې ورله لاس کېښود وی دومره پیسې یې راته پرېښې دي وی ښځه بچې ما وی ګنې نارې پرېښې قسم دې پرون د حضرت ابوبکر په واقعاتو کې په مناقبو په صفاتو کې په ترمذي شریف کې تیر شو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د ټولو خلقو نه زیات احسان په صحبت ملګرتیا او په مال کې چې به د هغې خپل احسان بدل الله د قیامت پر ورځ ورکوي د پیغمبر علیه السلام هم ورسره ډېره زیاته مینه انتهایي زیات محبت او انتهایي زیاته مینه یې ورسره او دی فرمایلي وی کم قوم چې هغې کې ابوبکر موجودي نو بل څوک مناسب نه دي چې د دې قوم امامتي وکړي دا خلافت ته اشاره کوي بادشاه به امام چې ابوبکر موجودي بل څوک د امامتۍ لایق نشته دی به امام او د جومات دروازې چې څومره دي ټولې بندې کړې سوا د ابوبکر د کړکۍ نه د کړکۍ کولو پرېږدې باقي ټولې بندې کړې د ډېر صفتونه شوي یو بیبي ولاړه د نبي صاحب نه څه مال غوښته وی سار له راشه بیبي ورته وایي صاحب که سبا مې ونه مونتې بیا لکه که سبا ته وفات شوی وي ابوبکر له ورشه بدل کړي دا هم د هغه خلافت ته اشاره او یو ځل یې وویې وی پړه کې مې یو ارمان دی ارمان مې دی پړه کې او دا دی چې نبي علیه السلام کله هم څه وغواړي نو زه خو په منډه د کوره راوړم په منډه یې راوړم خو ارمان د خدای نه دا سوال کومه چې زما دا جیب پیغمبر علیه السلام خپل جیب وګڼي نو څه خبري لکه چې زه خپل جیب ته لاس دننه کوم خو چا سره مشوره نه کوم که نه څوک چې جیب نه څه شی راوباسي چا سره مشوره کوي نه جیب ته چې دقسې نبي علیه السلام ته ضرورت شي او د خپل جیب په ځای زما جیب ته لاس منډي او ما نه تپوس هم نه کوي یو شی ته وباسي دا مې په اړه ارمان دی دومره مینه وه د نبي علیه السلام سره نو چې ننوتل غار ته نو حضرت ابوبکر ورته وایي صاحب ودرېږه دا غار مخکې را صفا کړو ټول غار یې صفا کړ او غار کې سوړې وې هغه شال غار نو خپل څادر یې وشلاو او په هغه سوړو کې یې ورکړ یو سوړه پکې پاتې شو یا یو دوه سوړې نو دې مخکې ور دننه شو او نبي صاحب ته وایي اوس را دننه شه نه کې خپله پونده کېښوده په سوړه کې نو پیغمبر علیه السلام راغی نو د سینې ته ډډه وواله او د غار ته ډډه والله نو جلال الدین سیوطي هم لیکي یا نورو کتابونه هم لیکلي دي چې دننه په دې سوړه کې چې ته مار و مار هغه لاره باندې کوشش کوي د وتو او نوځي ناګرې د حضرت ابوبکر دې خپله ټک ورکړی بیا اوس بیا هم خپل نه لر کوي حالانکې د مار څومره سخت زهري که بل سړی څومره چغې به یې والې بیا هم خپل نه لر کوي چې هسې نه خپل لر کم او دا مار روځي پیغمبر علیه السلام ونه خوري او اوښکې ترې روانې شوې هغه اوښکې د نبي علیه السلام په مخ مبارک پرېوتې راویښ چې ابوبکر خیر دی وی صاحب دې غار کې مار دی څه شي وخوړلم وی دې خوا کړه خپې دې خوا کړه پیغمبر علیه السلام مبارک خپلې لاړې مبارکې راواغېستې او د هغه په هغه پونده باندې پورې کړې حضرت ابوبکر وی چې څنګه لاړې زما پوندې له ورسېدې وی ما وی چې نه څه شي خوړلی ما نه راته درد شته خبره ختمه زه وایم د هغې سینې نه خوش قسمته سینه بله کمه ده
چې حضور پاک ورته ډډوالی او د هغې پوندې نه خوش قسمته پونده به بله کمی چې د دواړو جهانو د مبارک سردار لاړې دې تو شوي ډېر لوی د منقبت خاوند دی او د فضیلت خاوند دی او سیوطي صاحب پکې یو واقع بل هم لیکلی چې نبي علیه السلام د مار نه هم تپوس کړی دی دا ولې دی خوړ د حیواناتو سره هم پیغمبر علیه السلام خبرې کړې دي دا معجزه ده د معجزاتو بیان به درته انشاءالله یو جمعه کې کوم وی صاحب دې ځای کې راګرځېدم او عیسی علیه السلام روان ملګري ورسره نو وی چې د نبي آخر الزمان به دې غار ته ځي او دلته به یو درې شپې کوي نو زه ځکه دلته پروت وم وی نن را باندې خوشبویي ولګېدل نو راتلم خو لار بنده وه نو ما ځکه ټک ورکړی کافر خواره دي ګرد هغه قدمونو نښې والا ایا ځان سره که هغې ورته وایي چې په دې لاره تللي دي چې غار ثور ته لاړل وی دې ځای پورې خو قدم شته خو له دې نه مخکې قدم نشته دې نه مخکې نشته نو غار ته ور ورسېدل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته د الله رسوله هغه دي کافر دي او غار له خو ورسېدل او چې متیازې کولې نو غار طرف ته مخ کړی نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې ابوبکر که دوی مونږ لیدلې نو مونږ ته به متیازې کولې مونږ نینی اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر ته څه وایي وی مغم مکوه فکر مکوه ان الله معنا الله مونږ سره دی نو دلته بعضې خلک سوال کوي وی ابوبکر ډېر یریده وایي نو یو حزن دی حزن یو خوف دی یری ته خوف وایي لا تخف حضرت موسی علیہ السلام ته الله وایي لا تخف مه یریږه انه لا یخاف لدی المرسلون پیغمبر چې مونږ سره یې دی ولې یریږي لکه زوی ته تکلیف ورسیږي او دې فکرمند شي مال ته تکلیف ورسیږي او دې فکرمند شي هغې فکرمندۍ ته وایي هغه سوچ او فکر ته وایي چې د بل چا د ورته ورسیږي نو نبی ابوبکر سره د ځان یره نه وه چې ما به څوک مړ کړي په پیغمبر علیه السلام فکرمند و چې نبی علیه السلام ته څوک تکلیف ونه رسوي لا تحزن معنا څه لا تحزن زما متعلق فکرمند کېږه ما زما متعلق سوچ او فکر او غم مه کوه ان الله معنا الله به زما مدد کوي او ستا به مدد کوي او لصاحبه لصاحب الغار نه وي د غار ملګري نه لصاحبه خپل ملګري ته وایي نو یو کافره بل ته وایي هلکه وایي په دې غار کې چېرته دننه نه ابو ورته وایي د غار په خوله کې چې کومه اونه ده دا خو د نیکه نه مشره ده او چې دې لاره باندې تلل نو دا جولاګي دا جاله نه روانې ده او د کمترې دا جاله نه روانې ده بېوقوفه نو ترې روان شو د پیغمبر د حضرت ابوبکر صدیق یو غلام عامر ابن فهیره هغه به ګډې چیلې سرولې نو د دې غار خوا کې به یې سرولې د دې غر ویښ کې نو چې شپه به شوه او نور شپونکیانو به ګډې چیلې اخوا دې خوا کړې نو ده به زر وشړلې غر ته به یې وخېجولې نو هلته به یې تپې واغېستل نو حضرت ابوبکر او په نبي علیه السلام به یې وڅکل او ابوبکر صدیق زوی چې دی دی به د شپې ته نو دروازې به دې ګرځېدلې روښیارو د کافرانو ټولې خبرې به یې واورېدلې نو د شپې به لار په تیاره کې نو د نبي علیه السلام سره به یې شپه وه نو ټولې خبرې به یې ورته وکړې نو پېشمني به ترې را روان شو چې خلکو ته پته ونه لګي چې دې بار دی د سهار وختي به کلي کې و چې څوک ترې خبر نه شي درې ورځې نبي علیه السلام مبارک او ابوبکر په دې غار کې تېرې کړ چې ورته پته ولګېدله چې اوس به د کافرو خبرې غلې شوي نو بیا ورته ووایي چې اوس داسې وکړئ یو سړي سره یې د مخکې نه خبره کړې وه د هغې سړي نوم عبدالله ابن اریقط او هغه سړی کافر و خو د لارې ښودونکي ماهر و دا به قانون و چې دې کې به
دا ماهرین خلق به په هر کلي کې هغوی ته به لارې معلومې وي نو قافلې چې به تلې که نه قافلې خو به د میاشتو په منزل تلې نو یو لارښودونکي به ورسره و هغه به ورسره په اجرت او په کرایه ته هغه به ورته لاره ښوله دا لارې بعد چاته نه وي چې قافله روکه نه شي په بل طرف لاړه نه شي نو دا عبدالله ابن وريقط د لارې ماهر و د سره مخکې نه په پیسو خبره کړې وه وی مونږ به مدینې ته بوځې خو په داسې لار به م بوځې چې ناشنا لرئ هغه بېغمه اوسئ او د مخکې نه ورته اوښانې مواله کړې وې نو هغه اوښانې 3 ورځې پس راوستلې غار ثور ته او نبی علیه السلام او ابوبکر صدیق راوتل 2 اوښانې وې یو پیغمبر علیه السلام او یو ابوبکر یو هغه عبدالله ابن وريقط چې چاته لار معلومه وه او یو د پیغمبر ابوبکر هغه غلام عامر ابن فهیره دا د 4 کسانو قافله روانه شوه او د دریاب په غاړه په غټه لاره یې بونه تلل دریابي لاره باندې په ناشنا لاره یې روان کړل مدینې منورې ته نو چې دوی کله د مکې نه غار ثور ته تلل نو دا د زبرګې 28مه ورځ وه او د زیارت ورځ وه نو په غار ثور کې جمعه خالی او اتوار 3 ورځې تېرې کړې 28مه 29مه او 30مه او د شعبان دا د زبرګې میاشتې اخر نو رجب پسې بیا شعبان راځي د شعبان بیا په میاشت کې دوی روان شو دا په لومبي چې 28مه 29مه 30مه نو په لومبي تاریخ د ګل په ورځ بیا د غار ثور نه ووتل او راتلونکې ګل په ورځ 8 ورځې په لاره تېرې شوې راتلونکې ګل په ورځ باندې په 8 تاریخ مدینې منورې ته ورسېدل دا رجب نه زه خطا شم د سفر اخیری و د سفر 28مه وه نو د 28مه 28مه 29مه او 30مه د سفر دا په غار کې تېره کړه او د ربیع الاول په لومبي تاریخ د ګل پر ورځ روان شو او په 8 تاریخ د ربیع الاول د ګل پر ورځ قبا ته ورسېد دلته د مکې خلکو میټینګ وکړ ویې لکه داسې کار دی چې سړی رانووت قصه قرآنه شوه نو اعلان یې وکړ وی که چا نبی علیه السلام جمدې راوسته او یا د هغه سر راوړه هغه له به د 100 اوښانو انعام به خپل وطن پرېښودل اسان کار نه دی مکې ته یې مخ کړې وی ما احبک الی من ما ته څه خوښ ښکاري ډېر زیات مې خوښ ارمان که ستا قوم زه نه وې ویستلی او ستا قوم زه په هجرت نه وې مجبور کړی ما سکنتو غیره کې نو ما به بل دی جون نه وې تېر کړی او بیا روان شو د مکې مکرمې نه ووتل قافله روانه شو یو لوی بدماش دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې مونږ لاړو وی دغه ورځ مونږ پوره مزل وکړ او د شپې مزل وکړ او سار لم مونږ د 10 بجو پورې د غرمې پورې مزل وکړ یو شان ریګولر متواتر نو یو ځای کې یو ګټه مې ولیده غټه وه د هغې سوري ته مې وکتل نو یې زه ورغلم چې د دې ګټې سوري لاندې نبي علیه السلام یو پټې دمه شي ځکه یو شان سفر دی نو یو شپونکي و هغه سره ګډې چیلی وي وی هغه هم هغه ګټې خواله را روانو هم د سوري په نیت را روانو وی دته مخکې شومه نو ما په هغه سوري باندې یو څادر خور کړ او نبي علیه السلام ته مې وی چې راشه صاحب دلته یو پټې غوندې ارام وقدمه شي تاسو اندازه ولګوئ چې د عربو ګرمي اوخ بیا د مکې ګرمي او بیا د ګټې سوري به څنګه سوري ده په ګټه چې نور ولګي هغه ګرمه سونه ځي مجبوري ده وی نبی علیه السلام لږ غوندې سترګې ورلې او ما هغه شپونکي ته وی بچې څوک یې نو د مکې د یو کافر غلام ووی چې دا پلانکي غلام یم ما وپېژن وی مې چې ماله به لږ پی راکې وی بلکل نو ما سره یو جام و په هغې باندې مې ټوکړه تړلې وه چې شګې خاورې پکې پرېونځي وی هغه جام مې وله ورکړ وی هغه هلک ته مې چې لاسونه وسنډه وی هغه لاس وسنډل وی مې چې دا غلام زه مسنډه وی غلام دې مسنډله وی دې کې راله پی ولشه نو پی راله په هغه جام کې ولوشل نو یا خو ګرم پیو نو ما پکې لږې اوبه واچولې که یو پوټې لسي ترې جوړه شي او یخه شي
وی چې رالم نبی علیہ السلام را پاسېدلی نو ما ورته وی صاحب دا وسکه نو هغه مې په پیغمبر علیه السلام وسکله سراقه وی چې زه ناست وم د ملګرو سره وی دی کې یو سړي راغی وی چېرې یو قافله مې ولیده د دریاب په غاړه روانه وه او کیدي د محمد قافلې صلی الله علیه وسلم سراقه م غټ بدماش وی ما ورته وی چې نه ده هغه نه ده وی ما مطلب دو چې بل څوک رانه مخکې نه شي مې چې دا هغه نه ده بل څوک دی یاره دا پلان کې اوس ته لاړه لږ موده مخکې لږ ساعت مخکې پلان کې په سفر لاړه به د هغه قافلې وی لږ ساعت کېناستم چې د دوی تمه قطع شي نو یې غلې غوندې پاڅېدم وی کور ته ننوتم نو یې ویندې ته مې چې دا اس بوزه او د کوټې شاته ودروه چې سنت بل څوک رانه مخکې نه شي د وسلو خان ګټمه نو یې د کوټې شاته یې زما اس ودرو او زینه سم پې واچول او زه په دروازه نه وتم چې څوک را باندې پې نه شي نو په کوټه به راوختم او د نیزې هغه سوکه مې په ځمکه ښخه کړه او په نیزه مې ځان وروښویو او اس ته وختم او پونده مې ورکړه وی ځان مې ورسو وی چې مې ورسو نو د نبي علیه السلام قافله وه بس خوشحاله شم چې به دا خو سلو خان دی زه به وګټم وسله را سره ده توره نیزه را سره ده وی چې څنګه زه ورنږدې شومه وی سخته ځمکه وه سخته ځمکه او وی زما اس په هغه سخته ځمکه کې د خپې په ځمکه ننوتې او د سینې سینې ډوب شو وی پوه شم چې دا خو دوی خیرې وکړئ وی ما ورته چې زه پوه شم چې ما ته هم خیرې وکړئ بس ما معاف کې نو زه درنه واپس کېږم هېڅ نقصان درته نه رسوم وی نبي علیه السلام یې ډېره ښه ده وی معاف یې کړم وی چې معاف یې کړم او اصله مې چک ورکړه نو اس راووته ځمکې نه نو د عربو به فالونه نیول وی ما سره یو تیلی او په هغې کې ما سره د فال هغه غشي وی مې چې ته ودرېږه فال ګورم وی هغه غشي مې داسې وړاقول نو چې لاس مې وردن نه که غشي مې ته راوویسته نو په هغې یې لیکلي و لا چې دا کار به نه کې وی د غشي مې ونه منله وی بیا مې پې سور شومه وی بیا مې ور حمله کړلې چې په نیزه پې غزار کوم نو بیا مې اس د مخکو خپو سره د دې سینې پورې په ځمکه کې ښخ شو وی بیا مې ترې معافي وغوښته معاف یې کړم وی بیا مې غشي وړاقول چې ورېږه پال ګورم وی بیا هغه غشي راووت چې راته وایي چې ګورې لا دا کار ونه کړې وی بیا مې غشي سره دوکه وکړه نافرماني مې وکړه 3 ځله مې د حملې کوشش وکړه او اس به مې ښخ شو په ځمکه کې بس وی مې چې بس خبره خلاصه ده دی الله وی معاف کې نو زما دا تاسو سره لوه ده چې خلک به درنه تمبوم او بل دا دي چې ما سره لیکل هم وکړې زه تاسو له امن در کوم لیکل وکړې وی د سرمنې یو ټوکړه وه نو په هغې راته لیکل وکړل ما له امان نامه راکړه وی زه اوس نو دا سراقه وی چې را رخصتېدم نو پیغمبر علیه السلام ماته چې ای سراقه ستا په لاس کې د کسرا بادشاه بنګړي وینم او ستا په سر د کسرا بادشاه تاج وینم دا سراقه بیا وروسته مسلمان شو او چې دی کله مسلمان شو او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د کسرا بادشاه علاقه فتح شوه چې کوم جرنیل و د فوج حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه ته وی د کسرا چې کوم خصوصي سامان دی هغه به یو ډبي کې بند کې ماله به فورا مدینې ته رالیږي هغه د نه پوټې هم ضایع نه شي او دا بریده به ماله رالیږي دا سراقه به ماله رالیږي سراقه ابن مالک نو چې علاقه فتح شوه نو د کسرا بادشاه چې کوم ضروري سامانو هغه ټول یې جمع کړ او فورا یې سړي له ورکړو دا مدینې ته عمر فاروق له ورسوه نو چې راوی رسول او هغه سامان یې اوس پړده نو تاج هم پکې پروت و د هغه جامې هم پکې وي د هغه خاص سامان بنګړي پکې نو استاد یې دوباره ولېږه وی بنګړي پکې نشته چا به طلب وکړه او بنګړي را پیدا کا زه د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس د هغه ارمان پوره کوم نو چې دوباره سامان ولټو نو بنګړي پکې راووتل نو هغه یې هم ورکړل نو حضرت عمر بوله سراقه ته وی راشه اوسه وی د پیغمبر علیه السلام د هجرت په موقع ته څه ویلي وی ما ته ویلي چې سراقه ستا په سر د کسرا تاج وینم او ستا په لاس کې د کسرا بنګړي وینم وی تا هغه وخت سره څه وی وی ما خو وی چې داسې ګپ لګئ غټې دعوې کوي وی راشه چې د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس د هغه ارمان پوره کوو نو مدینه منوره کې لویه جلسه جوړه کړه او سراقه ته په سر هغه د کسرا تاج کېښود
او هغه پګړي ولا راواغېستل او په لاس کې ورته واچول پیشنګویي د پیغمبر اعظم پوره شو که نه شوه بهر کیف دا د هجرت سفر خو د پیغمبر علیه السلام یو عظیمه کارنامه ده یو لوی محنت او لوی مشقت هم دی او د اسلام د سربلندۍ یو لوی ذریعه هم ده نو دا باقي واقع به درته انشاءالله که موقع وه آینده جمعه کې بیان کړم او د دې چې کوم مسائل دي وغیره او کومې فایدې دي دا به هم درته انشاءالله آینده جمعه کې بیان کړم یو طالب العلم دی هغه مور بیماره ده رب العالمین دې وله شفا ورکړي نن زمانه کې معاشره کې اکثر خلک خصوصا ښځې په یو بل کوډې کوي تعویضونه کوي سحر کوي جادو کوي دا سخت جرم دی دا د ښځو عادت شته بلکل بعضې پلیتې ښځې دي زه ورته پلیتې ښځې وایم ګنده ښځې دي ګنده او د